اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الیاس خان او د هغه ملګري ټیم دا چې کوم دی د مبارکۍ قابل دي. یو دومره عظیم فتنه چې کوم دی د هغې ختمه کړه او دې باندې پروردګار عالم خوشحالیږي. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی، فرمایي سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابو منځ کې ناستو، وی خاندل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کې یا رسول الله څه وجه ده چې تاسو خاندل؟ ورته ویل یو دوه زما امتیان د حضور علیه د پروردګار عالم دربار کې ناست ولاړو او الله ته تپوس کې یو ظالم و بل مظلوم. ورته ویل دا ولې؟ مظلوم ته وایي ته د ده نه بدل واله. یا ظالم ورته وایي یا الله ما سره خو هېڅ نشته، زما نیکۍ ختمې شوې، صرف د دغه بدۍ به په ما باندې راځي. نو پروردګار عالم ورته وایي دې معاف کا. ورته وایي یا الله دا خو زه نه معاف کوم، ما سره ډېر ظلم زیاتې کړی دی. پروردګار عالم دته وایي یو محل پاس وښي د سرو سپینو زبرجدو زمرودو جوړو. ورته یې ویل دې زړه کې راولي چې یاره دا به د انبیاو د صدیقینو او شهداو منزلي. الله پاک ورته وایي نه، دا د هغه چا دی چې دی په دې د دې لپاره قابل وي. وایي یا الله دا به څوک وي؟ څوک چې یو بل ته معافي وکړي. هغه سړی لګې شو بل یې معاف کړو، پروردګار عالم دواړو له جنت ورکړو. په دې کې د دواړو منډه تړله والې د ټولو څومره چې منډه والي د په مسلمانانو دوه منځ کې کور جوړول دا زموږ د ایمان تقاضا وي او دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یاره دوه کسانو کور روغ شي. د مسلمانانو په کور ورانېدو باندې دا ګورې دا یاد ساتئ خپل کور به دې وراني. خوشحالي دا کوه چې یاره دوه کسان جوړي، د یو بل سره همدردي، د یو بل سره مینه او محبت، د یو بل باندې شفقت، دا د ایمان تقاضا ده چې دا به د مسلمان منځ کې وي. نو زموږ د علاقه کې دا کوم کار چې شروع دی چې هر ځای کې زمونږ په کلي کې د علماو یو تنظیم جوړ دی، دلته دا یو تنظیم جوړ دی او د دې مسلمانانو منځ کې روغ او جوړه راولي. دا ګورې ډېر د خوشحالۍ او دا زمونږ دپاره خپل وخت وباسي، خپل ټایم تاوان کړي او خپلې پیسې لګوي او ستا لپاره منډه او تړله وي. ته په دې خوشحالېږه، دعا ورله غواړه. یو دعا وکړې یا اله العالمینه دې کار کې چې چا منډه تړله والې ده، یا اله العالمین دې له اجر او ثواب ورکړي، یا اله دې له طاقت او وست طاقت ورکړي چې دارنګې نور د چا کورو کې اختلافات وي، جنګ جګړې وي، چې د هغې روغوالی او جوړوالی وکړي. دا کوم کسانو چې منځ کې را جوړه شوه یا الله دې خپل منځ کې رو ګرځي. لکه الله پاک وایي انما المؤمنون اخوه، یا الله دا رونه کړي او د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړي، زړې شخړې وغیره چې کوم دی دا ختمې کړي او په زړونو کې الله مینه او محبت پیدا کړي. زموږ څومره چې د ملک کې د علاقه کې د وطن کې دا ورانې او جنګ جګړې دي، یا الله د هغې اصلاح وکړي او صلح صفایي وکړي. یا الله ته موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي. یا العالمینه موږ دلته ناست یو ستا د یو دوه مسلمانانو د کور په روغوالي باندې، نو موږ دا ایمان دی او یقین دی چې یا الله دې باندې خو ته خوشحاله خو زموږ هم یا الله چې کوم دی سبب د ایمان نصیب کړي، چې یا الله ایمان هم نصیب کړي، نیکي هم نصیب کړي، د ګناهونو نه یا الله موږ ټول محفوظ وساتي. موږ چې څومره بیماران دي یا الله شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. یا العالمین موږ چې څومره غریبانان دي د حلالو شته ورله ورکړي او یا العالمین د یو بل سره مینه محبت پیدا کړي. دې ملک کې د علاقه کې د وطن کې یا الله امن اطمینان او خوشحالي پیدا کړي. یا الله دې ملک نه بدامني او بې سکوني ختمه کړي. یا الله دا زموږ د ملک پاکستان چې کوم دی په امن باندې او د اطمینان باندې راولي، د کفارو د نرغې نه یا الله بهر وباسي. څومره چې اسلامي ممالک دي یا الله ټولو کې اتفاق اتحاد پیدا کړي او کافر ته چې الله پاک دا ټولې وکړي. یا العالمین دا ملک په اسلام منور کړي، مونږ یا الله کامیاب کړي. دا څومره چې د ډلې له راغلي دي د جماعت د زرګې له یا الله دا ټول وبخي. یا الله ستا ډېر غفور و رحیمي، مونږ ډېر ګناهګار یو خو یا الله ستا رحم ستا کرم او ستا عفه دا ډېره زیاته ده. نو یا الله مونږ وبخي، یا الله مونږ وبخي، یا الله مونږ وبخي او یا الله د دوی دا خوشحالي نصیب کړي. دا څومره چې راغلي یا الله یې کامیاب